دا غینه چې سیټ شو یو خبرې شروع کړې چې لږ تیز و لکه دماغ یې لږ تیز شوي او د سکول او د مدرسې سبق په هغه خو استادانو ته انکار کړی چې راوستی موږ یې نشو قبول کولی بیا الحمدلله د مور هم شته او پلار هم چې ستاسو مخامخ نسته وروڼه هم شته دلته تقریبا سلامونه قبول کړئ دا ټایم موجود یم د سهیل دی په ځای کې د سهیل والد صاحب را سره هم موجود دی او د هغه تر څنګ زیشان بای هم راغلی دی د زیشان په راتو په وجه باندې زموږ د سهیل د والد صاحب سره ملاقات وشو او ډېر خلک تپوس کوي چې سهیل څه مسله ده او څه دی کوي او د د سبق دپاره د قرآن مجید د سبق دپاره هغه مونږ وي چې کوشش وکړو نو والد صاحب را سره موجود دی هغه نه به تپوس کوو چې سهیل له څه چل شوی او د دې علاج سټارټ دی که نه او خلک ډېر تپوس کوي چې دا به سهاره دی څوک شته نه نو بالکل مونږ رالو دلته ښکلی سیټ اپ دی د والد صاحب هغه وایي چې سهیل ښه برابر دی فاینانشلي هم ښه سټرانګ دی څه خبره شته نه او په خپل هم په ملیشیا کې ډېر وخت روزګار کوي نو نور محمد بھائی ډېره مهرباني د وخت راکولو دا خبر را سره شیر کې خلک ډېر تپوس کوي چې زموږ ځای ته راغلی ډېره شکریه ډېره مهرباني او پاتې شو د سهیل خبره د سهیل خو چې ما تاسو ته خبره وکړه او د ده خو الحمدلله علاج روان دی د میاشتې په ترتیب باندې لکه داسې څه دغه نه دی لکه د علاج یا نشته یا داسې بې موره دی یا بې پلاره دی او البته ډاکټران وایي چې دی به د وخت سره سیټینګ کېږي نو ما خو تاسو ته خبره وکړه چې لکه سیټ سکین مو کړی و په دې سنټر باندې او درې دغه و د مزغو باندې هغې کې دوه ښه شوي دي پاتې یو دی نو که دا یو به مې ډېر زر ښه شي او نور خو چې تا ته مه وایي چې بهی دی مونږ مدرسې ته داخل کړی و هلته هم ټیکاو نه کوو سکول ته هم داخل کړی و بنور ایجوکیشن ته هغې کې هم ټیکاو نه کوو چې بس او بیا هم د سرکاري ته بوتو به هغې کې هم ټیکاو نه کوو چې واپس هم کور ته راوځو کور او پرېږدو خو یې داسې څه که نه چې لکه تا ته خو ما خبره وکړه غلاګانې ملاګانې به یې کولې نو دوه درې ځایه یا پټې کړي یا نه پټې کړي خو هغې وي زموږ نه یې پټې کړې نه پیسې ما ډکې کړې او نو په دې وجه مې که اوس پابندي هم لګولې ده داسې څوک راشي ناشنا کسان نو لکه راوباسم یې ولم لکه کوري نه هم دې وړو ته ووایم ورته ووایه چې نشته صحیح نو دا خبرې د سهیل په او د کم ځای نه د په دې سر کې دا پټ دا څه وجه شوې وه دا څنګه چل شوی دا په دې ځای زوړ آبادۍ و د آبادۍ مونږ اوس راښ کړی ډېره کار پکې لا پاتې دی دا کړکۍ مړکۍ لا نه دي شوي نو په دې ځای باندې لینټر و دی وړوکې و د بیلورۍ کولې د نورو وړو سره دا بیلورۍ دې د روډ ته راتاوې شي دا هغې بیلورۍ پسې منډه واله نو بیا زه را ټیکړی نه روډ ته تللې په دې سر لګېدلی و چې هغې نه تقریبا 32-33 ورځې پېښور هسپتال کې داخل و بېهوش و د کوپړۍ د اپرېشن یې شوی دا کوپړۍ ناسته چې د هغې نه چې سیټ شو یو خبرې شروع کړې چې لږ تیز و لکه دماغ یې لږ تیز شوي او علاج د څونه ډاکټر څه وایي چې لکه دا پاسبل دی د علاج به وشي که نه انشاءالله علاج به د وشي دی به بیا خپل نارمل حالت راشي او د سکول او د مدرسې سبق به هغه خو استادانو ته انکار کړی چې راوستی موږ یې نشو قبول کولی بیا به انشاءالله بیا وایي چې خپل نارمل لایف په سټارټ کې خپل نارمل ژوند به دی بیا په هغه شان ژوند تېروي که نه نو هغه ډاکټر وایي چې لکه د څونه وخت پس کې د ریکوري به وشي تقریبا 12 سال کې دی روان دی نو چې 13 یو راشي په د 14 عمر راشي 17 راشي 15 راشي نو چې کال نه بل ته لګېدی 23 کې دي چې 24 کې به دی نه 25 کې به دی نه الله ولا ژوند ورکړو دا اوس مسله څه ده لکه دغه بس صرف د دماغ نه لږ تیز دی تیز شوی ډاکټر یې دی تیز شوی لکه ټیکاو نه کوي په یو ځای اوس زما سره پرس که بازار ته لاړ شي زه سودا وکړم زما خیال نه دی بل ګاډي نه بشي تللی په یو ځای دی نه ایسارېږي هغه پاره مخه نه د پاره مخه او تاسو خو ډېر خلک راځي ما تپوس پم کې خلک دا وایي چې لکه دا څوک نشته یا بل څه نو هغوی دپاره سم پیغام نو الحمدلله د مور هم شته او پلار هم چې ستاسو مخامخ نسته وروڼه هم شته دلته تقریبا زلمی وروڼ دی برز مو له یو له واده کړی ها ماشاءالله نو لکه ښه برابر او حالات خو نور ته او دا ما ته ووایي که نه وي زما د ورور واده دی او زه راغلی یم اسماني مو ورته وي دلته بلکل واده تقریبا یو 15-20 ورځې مشر ورور ها ماشاءالله ډېره مهرباني ستاسو د ټایم راکولو د زیشان بای د راتګو په هغه په وجه باندې او د دې مونږ بالکل د هغوی په وجه باندې زموږ ملاقات هم وشو د والد صاحب د انټرویو هم ریکارډ شوه او سهیل تاسو ولیدو چې هغه د ناس هم دی او هغه وایي چې بالکل دلته د څه ضرورت نشته او والد صاحب وایي چې الحمدلله مونږ له الله ډېر سره کوي او دا سهیل په موږ باندې سبوج سره دلته چې څوک ګوري په دې روډ کې بازار دا ویډیوګانې چې کومې راځي نو خلک چې دلته ګوري هغه زړه کې طرح سره چې دا بس یو بیچاره دی مسکین دی څوک پې نه وي داسې دی نو خبره داسې نه ده خبره بدله ده ماشاءالله ماشاءالله والد صاحب په خپل هم بارې هر یو څیز باندې ښه برابر دی څه پرابلم ورته نشته څه ټینشن ورته نشته دا په دې حال دی او په دې حالات کې دی نو دا صرف د ذهن د وجې د ذهني پرابلم دی او د وخت سره به ډاکټر صاحب وایي چې دی وخت ته وخت به دی برابرېږي انشاءالله نو دغه وجه ده ډېره مهرباني زیشان بای ستاسو بای ډېره مهرباني د ټولو ډېره شکریه ادا کوم ډېره مهرباني شکریه جی